کوي. یو ملګری اوس تاسو کو چې خزي باندې بیماری رااله اعتکاف دوران کې نو اعتکاف یې مات شو او اعتکاف مات شو. کله خزي معشوم پیدا شو یا ماهواري بیماری شي راشي پدې کې چې کم دی چونکې روزه ماته شي او د رمضان د اعتکاف لپاره روزه ضروری ده نشي روزه ماته شو اعتکاف یې مات شو. اوس که په دې روزې دوران کې دا خشوه نو بس یو ورځ او شپه دې کینی هغه د پاره اعتکاف د پاره دا به قضا شي او کدی روزه کې اوس ټیک نشوله بیماری و مکمل نو به د روزې نه بعد یو شواروز کینی او یو روزه به سره د خپل د رمضان والا اونیسی او اعتکاف قضا بو کی. جی سړی چې اعتکاف ته ناشته او سحر مونږ کو د جمعه کې د شو اشراق پورې د مونږ نه کو دی د پاتې شو دغه به څه حالات دي سار مونږ یو نه کو او سال مونږ چوک یو بیا د شي اشراق پورې دی بخ پاتې نشي. اعتکاف کې سړی سار خوب کولی شي کنه. اعتکاف کې سړی عبادت د پاره نه سي کوشش کول پکار دي چې کم ټیمونه د عبادتونی هغه کې خوب ندی کول پکار. خدا نشي هغه کې خوب حرام دی خوب جایز دي خو چونکې اعتکاف کې سړی ناس دي د عبادت د پاره او عبادت کې بهتر وخت قتل پکاري نو دی وجه نه عزتمندو د شپې په صحیحه کې سملاستل پکار دي چې انسان له ورځې ډیر خوب نه ورځي او چې کوم انسان بل فرض د شپې ټوله شپه عبادت کړي لري د سار مون نه بس ولا خوب ورله او انسان د شو اشراق پورې یا غرمه پورې یا ولس دو پورې ګناه نشته خو بهتر دا دی چې د سحر مون نه والا اشراق پورې وخت ډیر قیمتي وخت دی او دا ناس هم دې لپاره دی چې زه قیمتي عبادتونه وکم نو کوشش کول پکار دي معتکفینو چې د اشراق چې کله نور راوخي چې داغه نه پس دی ودشي یوې بجې پورې دی به ودی خبره به دی منځو کې به دی به ودشي خبره نه مازیګر پورې دی ودی خو د مازیګر نه پس وخت او دا شان عزتمندو د ماسوتن نواله تر سحر پورې وخت خصوصا د سحری وخت کوشش دا کول پکاري چې څنګه انسان تراویح کې فورا ودشي دا صحیح طریقه ده بهتره طریقه ده چې تراویح دی وکړي بس فورا ودشه تلاوت دی وکړه کنه تراویح کې تلاوت او شو دغه تلاوت ته ودشه بیا نیمه شپه را پاسېګا یا سحری ټیم کې را پاسېګا او به اشراق ټیم پورې مو دکېګا دا بهتره طریقه ده ځکه دا قیمتي وخت دی د شپې د اولنۍ حصہ کې عبادت کم ثواب لري اخیری حصہ کې زیات ثواب لري نو چې کوم زیات حصہ کې ثواب لري هغه حصہ کې تر بهدار شه شروع کې ودکېګا یو بل ته را پاسوي او الارم لګوي یو بل توای انسان ته موبایل لګاو نو دې طریقې سره عزتمندو خو که انسان ود شنو سه حرام نه دي که څوک د شوی نو سه حرام نه دي خو بهتر وخت نه محروم شو. جی تجارتی مرادغه لپاره استعمالو کتابونو خرڅو لهغه دنه جمعات ضروري کی دا جایز دي. جمعات کې دنه تجارت کول څنګه دي د عذر وخت کې گنجائش لري مثلا یو معتکف دی هغه جمعات د بار نشي وته او یو کتابونو والا راغلی جمعات ته دنه وخت څه کتاب ځان لالي او اعتکاف د پاره روزو د پاره تراو د پاره نو دا دلته داسي کولای شي خو د جمعات نه ورپسې بار نه وځي او عام خلکو له ندي پکار چې هغه جمعات تراشي چې هغه جمعاتونو نه بازارونه جوړ شي جمعات کې بشین نه خاصي دکانداری بدلته نه کوي خو کبل فرض یو معتکف ته ضرورت ته او چاته ویل یو کتاب والا روان دی هغه دنه دی کتاب واغه سو هغه د پاره دا گنجائش ته ځکه دا بار وتلې نشي خو نور عام دکانداری او د سيزونه عزتمندو جمعاتونه د دینه خالی کول پکار دي جمعاتونه صرف د عبادت لپاره. جی یو سړی روزه د بلغم ایراله نو بلغم توکل پکار دي کله چا به اختیار تیر شو نو روزه نه ماتيږي دا د لاړو پشان دي خو به اختیار عزتمندو تیر شي خو د چا بلغم رااله نو توکل پکار دي ځکه ګنده سي دي مردار دي او توکل پکار دي. ختم نبوت رساله چې کوم دی ختم نبوت رساله د دین کار دی صحیح شو. ختم نبوت رساله چې کوم خرسي کی جمعاتونو کې نو دا اصل کې چانده دا خرڅول نه دي. ختم نبوت چې کوم رساله خرسي کی کنه دا اصل کې دغه پیسې د ختم نبوت په کار باندې خرج کی دغه دراصل چانده دا دغه کاروبار نه دی نو دی وجنه دغه گنجائش په کار دی ځکه چې هغه خلکو کې اویرنس پیدا کوي بیداری پیدا کوي او هغه چاندي د پاره وی کوي
دا کم کس چې خرڅي دا د جیب ته نشي دا چې کوم زمونږ د ختم نبوت عالمي مجلس اداره ده دا غي لپاره چاندي خو داسې خلک چانده نه ورکوي نو زه هغوی وله یو کتاب ورکړي وایي د دې ذریعې نه به داسې نه څه چانده ورکړي نو دې طریقې سره جی شرمېږي بالکل مخه که یو انسان غلط سوال هم وکړو چا ورپورې هم خندلې څه خبره نشته دی دغې څه خبره نشته موږ نه مسله غلطه شي کله عالمان یو موږ به وایو دا مسله هم داسې کړې وه واپس داسې ده ارکان صلات قومو جلسه عزتمندو دا یاد لرئ دا واجب دي قومه دي ته وایي چې د رکوع نه بعد سیده ودرېدل اگر چې یو سیکنډ دي خو سیده چې ملا دي سیده شي او دغه جلسه دي ته ویلی کېږي د دوو سجدو په منځ کې داسې نیغ کېناستل دا واجب دي چې د چا نه پاتې شي بعض عالمان لیکلي دي مونځ یې نه کېږي بعض عالمان وایي سجده صحوه به کوي او بعض وایي ګناهګار دی جی دا یو اهم مسله ده بعض کسان وایي د زنانو اعتکاف وایي په کور کې نشته دا بعض کسان وایي د زنانو اعتکاف په کور کې نشته هلکه ولې نشته وایي د نبی علیه السلام زمانه کې به ښځې جومات کې کېناستې نو موږ یو دا حدیث خوشته چې په جومات کې کېناستې وایي او دا شته نو موږ یو ستاسو علاقه کې جومات کې کینی وایي نه کینی اکثر اهل حدیث حضرات دا وایي چې بھئی جمعات کې با ښځې اعتکاف کوي نو کم اهل حدیث جمعات کې په اعتکاف کې ښځې ناستي چې تا چاته معلوم دی تاسو کې لیکن نو اعتکاف عمل یې سره ختم بل ته روایت ته وګوره که نبی اسلام یو روایت کوي د ښځو دپاره جمعات کور دی دا هم روایت دی دا هم حدیث دی که نه مساجد د نساو قعر بیوتهن د دې د کور دنه عیسه ده نبی صلی الله علیه وسلم او نبی اسلام یو ځل هغه ښځې ناستې وي اعتکاف ته او خیمې تړلې وي ټولې خیمې لرې کړې وې دلته نه لرې کوي نو دا هم روایت دي که نه عزتمند نبی اسلام ښځو ته ویلي چې ستاسو جومات کور دی نبی اسلام زمانه کې به جومات کې هم ښځو مونځ کولو خو نبی علیه السلام د جومات د مونځ ترغیب ښځو ته نه دی ورکړی چې جومات ته راځئ خامخا جایز کړي دي چې جایز دي که څوک راځي ترغیب یې د دې ورکړی چې ستاسو دپاره بهتر مونځ د جومات نه د کور کې صحن کې دی د کور نه صحن نه کمره کې دی د کمرې نه دننه د کمرې په ګوټ کې دی دا هم د پیغمبر حدیث دی که او ستاسو جومات د کور حصه ده د ښځو جومات هم دقه دی نو دې وجې نه دا هسې خلکو کې یو انتشار پیدا کول پرېږدئ چې ښځو یو ملا پکې لیکلي وي دا د ترکاریانو نه ځان پټوي وی ښځې او کورونو کې وی مه کېنوئ وی دا د خدمتونو نه ځان پټوي نه داسې خو نه خدمت خو په اعتکاف دي کې دننه هم کولی شي پیاز ټماټر خو هلته هم کټ کولی شي پیاز ټماټر پسې دننه اعتکاف چې ته ورته دا پیاز کټ کا دا ټماټر کټ کا او څه چلو شو که د یو عبادت کې هغې د دې خدمت نه لږ ځان چپه کو په دې سړي باندې وکړو نو څه چلو شو لږ دې دا هم کار وکړي که نه دا ټول کارونه خو به هغې ضروري نه دي نو ښځې دپاره جومات کور دی خو دې کې جنګ جګړې مه کوئ بس هغوی دې نه کوي چې څوک کوئی نشته بس هغه دې نه کوي خبره ختمه موږ یو اهل حدیث ته هم دا نه وایو چې ته خپله خامخا ښځه په کور کې کېنوه اعتکاف ته چاته هم نه وایو خو چې کومې ښځې عبادت کوي ته راشه په کورونو کې هغوی روزانه لس شل سپارې وایي هغوی روزانه صلات تسبیح کوي هغوی روزانه چې کوم د عزتمندو خدمتونه مو سره کوي د دغه ښځو له ډاډ ورکول پکار دي او هغوی له زم انعام ورکول پکار دي جی قضا مونځ به وایي کومې طریقې سره راګرځو دا ماشوم تپوس کوي یو د قضا مونځ متعلق یو دا مسله ده په دې فیسبوک باندې چلی وي کوم سړی چې د رمضان المبارک په آخري جمعه باندې 4 رکعاته مونځ کې د 200 کالو مونځ قضا شوی هغه ورته معاف دا وزانه خبره نو دا غلطی خبرې دي دا منګړت خبرې دي چې کله یو نفلي عبادت کې دومره ثواب راشي چې د فرض نه مشر کی نو بعد دې پوه شي چې دې کې څه چل دی دا عزتمندو اصل کې دین قیمتي دی او کوم شي قیمتي د دین نقلونه او جیلی شیزونه ډیر جوړي چونکه فرض مونږ قیمتي دی په دې باندې انسان لا ثواب هم ورکول کېږي پرې غوښتلو باندې عذاب هم ورکول کېږي نو دی غیر دین خلکو او بعضې خلکو دا سوچ وکړلو چې دوی د دې فرضونو نه منې شي وایي زمانه چې 4 رکعاته مونځ وکړو د 80 کالو یا د 200 کالو مونځ درته معاف کېږي بس هغه هغې کې سس کېږي وایي هغه شارټ کټ مونځ شته که نه
هغه به وکړو حالانکه بیل مازه ته عزتمندو ټول معاشره او حدیث او قرآن څومره په بد نظر ګوري چې په موږ کې سستی کې نو قرآن کې راځي وي دا د منافق علامت دی و اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى چې کوم انسان مکمل مونږ نه کوي او صرف څلور رکعات کوي د بسې قرض فرض کوم مونږ ته باندې قرض شو قضا شو دا فرض دی دا بکې زمون علماء لیکلي چې کوم انسان پانسی کیږي په هغه ټیم به مونږ کوي کاوده سینی به او د سبه کوي کلاسی تړلی بس اسی وخت ته پورته شي هغه سبا کوي خو پرې دی باندې فرض مونږ او فرض مونږ کې فدیه نشتا پجوند باندې روزه کې شته سړی بیمار دی روزه نشي ولې 1.5 روپۍ ورکړي 2 سره غنم ورکړو خلاص دی مونږ کې داسې نشتا مونږ پجوند باندې بکې چې سو پورې بدن کې حرکتي مجنون شوی نه لیونی شوی نه بیهوش نه مونږ بکې البته کسر خپې خوځولې نشي بس به مونږ درته معاف دی ګینه مونږ نور یو حال کې معاف نه دی بعضې فقهاو لیکي چې ښځې ماشوم کېږي او وس او طاقت یې مونځ کوي هغه به هغه ټایم کې مونځ کوي داسې چې لا مکمل هغه بلډ پې خارج شوی نه نو دې وجې نه قضا مونځ به څنګه کې نو قضا مونځ چې څومره قضا مونځونه ترې اندازه به ولګي چې څومره مونځ 1 کال 2 کاله میاشت یو ورځ 2 ورځې 15 شپږ اندازتن لږ زیاتې حساب کا او په ترتیب سره کوه اول د سهار مونځ کوم اول د غرمې اول د مازدیګر اول د ماښام اول د ماسخوتن دا طریقې سره به وترم پکې وکا نور سنت پکې قضا نشته فرض تراغون کا لس منځونه په یو ټایم هم کولای شي د لس ورځو منځونه په یو ټایم کولای شي چې کوم کسانو باندې منځونه قضا دي هغه نفلونه مکوي یو سړی باندې قرض دی او خیراتونه ورکړي خلک ورته لکه دا پیسې دی قرض کې ورکا سړی ته کنځلې کوي وې زموږ هغه څه ګورو دی خیرات کې ثواب ډیر دی الکه قرض ختمولو کې ثواب ډیر دی نو دیو جنې ځتون د دې مثال چې کوم انسان نفلونه ډیر کوي او فرض منځونه پی د دې مثال دا غرنګي لکه قرضدار صدقه ورکون کې پہله قرض نظر خلاص کا نو دې طریقې سره بعض یاسي وهمیانی وي ما ته پته نشته د روزانه قضا منځونه کوي دومره وهم مکوا بس یو مقدار دی پوره کو قصه ختمه ځکه د سړی به پرور وهمی کیږي و یو څو منځونه ځان سره فرض کړي چې دومره دی بس او دغه وکړه دې طریقې سره صرف چې نور راخیږي او نور پریوزي او نور مینس کې دغه ټایم کې مکه او باقي هر ټایم کې قضا مونږ کیږي مازیګر نه بعدم نفل نه کیږي قضا مونږ کیږي سار نه مخ کې وروسته نفل نه کیږي خو قضا مونږ کیږي قضا مونږ هر ټایم کیږي دغه درې وختونه نه علاوه جی